أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وسلم. زما عزتمند مشرانو او گرانو دوستانو، یہ تیرو آیتونو کی چدرینی پارکی دی سورت آل عمران کی دا بیان مسلمانانو تا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مسلمانان میں کافران پر دوستے نہیں سی. دوستی دزل نہیں تاوی دزل راستہ دزل محبت پدا اور سلامت ہے. اور لین دین تجارت کاروبار یاد و مصلحت دپارا سرواداری دا اور سرکار خدای پاکوی زمان یارے گے بچانا میں یارے گے. اور کہ پخلی وائے چی زمان خور سر دوستانا نشتا نو خدای دار سنا خبر دے گوارے کافران ستاسو بدین دشمنان دی دی تاسو تا دا خیر پا نظر نگوئے. دا مسلمانانو طاقت، دا مسلمانانو حکومت، دا مسلمانانو عزت خطن برداشت کے. دا مسلمانانو او دا کافرانو یو بنیادی فرق تے علاوہ دا ایمان او دا کفر. مسلمان دا یو کافر حکومت خلاف تگی جاسوسی دا نکے کہ جنگ کئی جہاد ورسرکین علی الاعلام. مسلمانانو دا چل تنوے کرے کہ وہ کافر حکومت سے میٹنگون شروع کی، جاسوسی شروع کی، انجیوز شروع کی، مختلف حربوں سراغ قبضہ کی، نہ جہاد کے سرگن کافران دا سرگن جہاد میوری کی ناغی پٹگو ٹھورو دا دوستے پنو دا خیرخواہ پنم دا ہمدردے پنم بتاسو تا گور تکلیف رسے. ہمیشہ تو سڑے تاریخ گور دا مسلمانان مچ کافران و چرت سالاخا غشتے نا پا جنگی تنا دا غشتے پٹگے ٹھورے پچھلول دام دردے پنو ہندوستان دام چرالت و تاجران پنو عربو کی پیانو اوزم آغا مکرنو تدبیرون دا غیز داری. مسلمانان دا کار نکے علال اعلان جہاد کر تگے ٹورے اجازت نشتا تدین کی چھتے یو ملکی اسے گیا و داغے خلاف داغے کے دا اجازت نشتا تگی ٹوری نشتا. مسلمانان تکا والی کی گی اور کافران پٹھگے ٹورے تجاسوسو اور پا مختلف نیدن باندے ہوئی. نو خدایوی کافران پا دوستے منی سے دوستی مسلمان سارا کوا دزڑو مینا و دزڑ راز غیطا موان. شاہ فیصل مرحوم دا سعودی عربو دمرا پروگرام ورطا جوڑ کے چھے دے خود یہودن پسر قتل پخبل وارا مصر کے چھے اسرائیل تباہکاری کلا ویوسو من دا کدریس و جزون والا تباہ کلا. یو یہودن خضا دا عبدالحکیم عامر بن عائد صدر خضا و دا سے مجلس کیوں ساتھ اللہ دمتوب و درخص و سرود مجلس و اور تپی یہود قبضو. شام باندې اسرائیل چې قبضه کوله د شام خصوصي د صدر
سړی چې هغه یهودي ځان مسلمان کړو ټول راز واز د کافرو ته رسېږي. دلته دا جماعت چې دی دلته د یهودي یو خطرناک تنظیم فرینیسټ هغوی به دلته د مسلمانان ځان سره مرګوي کول د انجمن په نوم ښځې سړي ګډا به یې ورته کوله شراب به یې پسکل چې به نشه شوي هغوی نه به یې رازونه معلومول هندوستان ته به یې لېږل اسرائیل ته به یې لېږل مختلفو ځایونو ته. نو کافر همیشه دا پالیسی دی چې مخامخ جنګ نه کوي نه جنګ کولی شي د مسلمانانو نه مرعوبه دي که ډېرې نه یو امریکا اوس دې وخت کې دا سامانه یېرېږي ډېر صحیح ده. نو دا حربي استعمالوي د ټګۍ ټورۍ چلونه ویلي اسلام کې دا نشته. اسلام کې علی الاعلان جهاد دی. نو خدای وایي دا کافر دا ستاسو د دین دشمنان دي دی په دوستۍ منیسئ دوستي ورسره مه کوه. دا ولې منع کوي؟ یو خدا ټګي پکې خو دې منع کوي د دې وجې نه چې د مسلمان ژوند خو خدای پاک د خپل بندګۍ عبادت دپاره پیدا کړی او د اسلام دپاره او د اسلام په طریقه به ژوند تېری. ستا د حکومت نظام به د شریعت مطابق وي، د خاندان نظام به د شریعت مطابق وي او شخصي عقیده او عمل به د شریعت مطابق وي. دا کافران په دغه کې رکاوټ اچوي. لوی رکاوټ شیطان دی. نو خدای وایي ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن دی نو په دشمنۍ ونیسئ، دشمن په نظر ورته کوه. نو چې څوک شیطان پسې روان وي مسلمانان د خپل دین نه د خپل شریعت نه د خپل پیغمبر نه د خپل تهذیب او د معاشرې نه اړوي دا د مسلمانانو دشمنان دي. نو دشمن سره دشمني کوه. ته چې کوم مقصد له پیدا هغه مقصد کې بې رکاوټ اچي. اوس که څوک وایي بظاهر یو مسلمان چې زما خو کافر بدي شي او کافرانو سره مې دغه نه دی زما خدای او رسول خوښ دی دا خو مسلمان وایي. نو خدای د هغې معیار بیانوي چې د خدای محبت به په څه معلومېږي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که د خدای سره ستاسې مینه یو مسلمان دا دعوه کوي نو پیغمبره ته ورته دا ووایه چې زما تابعداري کوئ څه چې په کوم زما څه عمل دی زما څه عقیده ده زما څه ناسته ولاړه ده د هغې تابعدار اوسئ. نو چې زما په نقش قدم روان یې نو د خدای مینه به م رښتینې وي او د خدای مینه څه کوي یحببکم الله دی به خدای پاک تاسو سره مینه کوي تاسو به د خدای محبوبین شي. ویغفر لکم ذنوبکم او ټول ګناهونه به د الله معاف کړي. ځکه پیغمبر په طریقه چې روان دی هغې کې د خدای د حق د معاف کېدو طریقه ده چې خدای ته توبه وباسه معافي ته وغواړه جواب وکړه او د بنده د حق د معافېدو طریقې بیان کړي دي چې لاړ شه معافي ته وغواړه یا حق وله ورکړه. نو چې د پیغمبر په تابعدارۍ کې روان شي ټول ګناهونه دې معاف شي. والله غفور رحیم خدای بخونکی او مهربان. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول. خدای وایي ټولو مسلمانانو ته چې د خدای تابعدار اوسئ هغه چې څه احکام رالیږلي دي او د رسول علیه السلام تابعدار اوسئ. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. خدای زموږ خپل پیغمبر ته وایي که دوی دا خبره نه مني نو د خدای کافران هم بدي شي. یعنې دا سړی خو کافر دی. ځکه ادنا تابعداري دا ده چې ته پیغمبر ته حق وایې او چې دام درکړي نو ته کافر شو او د کافرو خدای د کافرانو څه پروا لري. د انسان څه حیثیت دی د خدای د طاقت په مقابله کې. د ځمکې د چا ده لمر د چا ده سپوږمۍ د چا ده کائنات د چا ده. سترګې رب کې ټول انسانان ختمولی شي. سترګې رب کې د ځمکې اسمانونه ورڅه ختموي نو خدای خو د چا پروا نه لري نو ته د چا پروا مه لره. دا زموږ ښکلی پیغمبر ته خدای وایي د تصحیح لپاره.
چاوی مون سره 20 کیلو اپین یادی اپینو خارج مخاص که پا 2000 پانا خط پا 2000 پانا خط پا 15 پا 1.5 نه دا سودا روا ده خو په مجلس کې ما ارته خبره واخلاصه چې نقد علی که قرض که نقد دی بس په 1.5 زره دی که قرض علی زی په 2000 خرڅ دا روا ده وی زمون 6 کیلو اپیم دی سلورم شوی دی او 6 کیلو اپیم دی نو کال تیرېدل په فصل ضروری نه په روپو ضروری فصل چې کله وشو په هغې کې عشر دی هغې ته عشر وایي او چې تجارت مالی نو هغې کې زکات وي زکات 40 روپۍ ده او عشر 10 یا 20 باراني ځمکو کې 10 ده او نهري ځمکو کې یا د رټونو ځمکو کې یا د ټیوبویلونو ځمکو کې چا تپوس کړو سفر مونځ کې خو به 2 رکعاتې سخر کله چې لاړ شي سخر د خپل کور نه نو سخر کله خدای میلمه دی نو هلته به هم قصر کوي چاوی زه یو بزرګ نوم یې لیکلی دی چې زه د هغه مورد یم نو هغه وفات شوی دی قبر له تللی شم سفر مه کوه د دې ځای نه او که کلي ته لاړې او قبر یې نږدې نو د کلي خوشا مقبرې له تلل سنت دي او مستقل سفر کول چې زه د پېښور نه ځم پیر بابا له دا شریعت نه خوښوي څه دپاره ځې که د عبرت دپاره ځې خو د کلي مقبرې دي که هغه ته دعا کوې نو دعا د دې ځای نه مرسي که حق یې ادا کوې نو حق د مور پلار زیات دی نه صدقه که کوې صدقه ورپسې رسي نو آخر څه دی نو سفر به نه کوې په وس او کلي خوشا مقبرې له ځې هغې کې عبرت دی او زیات حق د مور پلار دی د مور پلار قبر له هره جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ دی چې قبر نږدې وي نو قبر ته تللی شي چې کلي ته لاړ شي دې ځای نه مزه دعا کوه بس رسي تلاوت وکړه ثواب یې ورته وبخښه زه پرون اسلام آباد ته تلمه بلاس سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد